السلام علیکم، زه یم ستاسو ورور عادل خټک. اور بعضې ډېر ملګري داسې دي چې ماله وایي تصویر وباسم په ښه نه ښه موبایل باندې وباسمه، خو ایډیټینګ دپاره بیا چل نه راځي چې څه وکړم چې تصویر هغسې مزېدار راشي. نو نن به زه تاسو ته یو داسې اپلیکیشن ښایمه چې دا صرف د آیفون یوزرز دپاره دی. آیفون باندې بعضې خلک تصویران وباسي، نو چې هلته کې آیفون خپل ایډیټینګ چې کوم دی هغې کې ایډیټینګ وکړي نو مخ باندې دانه وي یا داسې نور څه پکې وي، هغه ایډیټینګ سره نه صفا کېږي. نو دا اپلیکیشن دی، دا نوم یې دی پیچې دی که هر څه. دا اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ، سینګ یې اوپن کړئ، ګیلرۍ ته ولاړ شئ. نو اوس به زه تاسو ته یو داسې تصویر پکې سلیکټ کړم چې تاسو ورپسې خاندئ ومه، خو ما سره راځئ مخکې ګورو به چې د دې کمال څه دی. چې څنګه تاسو پکچر راواخیستلو یو ګیلرۍ نه، نو پهله دې پکچر ته اوس وګورئ. مطلب دا که زه په آیفون باندې په خپل ایډیټینګ باندې ډېر هم ایډیټ کړم، دې نه دا دانې داغونه دا پوزه دا ما د دې د وجې راوستی دی، ما یې چې تاسو ته زه وښیم چې ایډیټینګ سره دا زه څنګه تاسو ته صفا کومه. نو د دې نه به دا هر یو داغ صفا کوو انشاءالله. اوس راځئ مخکې ګورو. نو تاسو به پهلنی کلیک کړئ ریټچ، نو دا چې دې کلیک کړلو په دې باندې دا لومړنی ACNE ماته نه راځي نوم یې چې څه دی، بس دغه دی. نو دغه به ووښیي، دې کې به بیا تاسو برش سایز، دا برش سایز دی. نو د برش سایز بس چې تاسو څومره د خپل دغه مطابق به یې وساتئ. اور دا یو پکې دی، مطلب داغ غټ وي وړوکي وي، دا د هغې دپاره دی. چې غټ داغ وي د هغې دپاره به 100% کې، چې وړوکي داغ وي نو لږ به یې راکم کړي. ما اوس دلته کې حالانکې دا داغونه غټ غټ دي، ما 100% کو، برش به زه خپل مطابق وساتم. نو اوس به دا داسې په دې باندې په مزه مزه وښمه. داغونو ته مو خیال دی، دغسې به زه په مزه مزه کومه. دې ځای کې به اوس زه دا برش لږ وړوکی کړم. کار ټیک دی ښه. دې ځای کې دا داغونه شو، دا ټیک شو ښه، دا داغ شولو. دې ځای کې دا یو په مرۍ باندې داغ دی، دا به هم ورڅخه صفا کړو. دغه مو شولو. اوس دې ځای کې دا معمولي خیرن دی که نه، نو دې دپاره به برش دا هارډنس لږ راکم کړو. په دې باندې به یې ووښو بیا داسې په طریقه. دا وشولو. نري به په دې ځای باندې مو ووښو. دا معمولي چاپونه ماپونه دي که نه، دا به ختم شي. ټیک شو، دا مو شولو. اوس دې سره دا سکین لږ سخت شو، دا داغونه مې چې ترې لرې کړه. نو اوس به زه ووښم سموت. دا سموت مې ووښو، دا به ورته لږ سیوا کړمه او داسې په ټول پیس باندې به یې وګرځومه. نو مطلب دا چې دې سره به دا سموتنس په پیس کې راشي، مکمل به صفا شي. دا مو شولو. دې کې ورسره نور هم غاښونه هم صفا کوي، ډېره فایدې دي پکې. ماشوم دی غاښونه شته دي نه چې اوس ورته زه غاښونه سپین کړمه. نو دغه وشولو. دې نه بعد به ورته میک اپ وکړو. دې نه بعد به اوس دا تور دی نو لږ سپینول غواړي. دې دپاره به زه په میک اپ باندې کلیک کړمه. چې میک اپ باندې ما کلیک کړو نو دې کې ډېر شي اپشنې دي، ویښته ومه، سور، سپین، تور، زیړ، هر څنګه تاسو کولی شئ. اور دې نه علاوه ویښته لګولی هم شي، مطلب څوک ګنجې دي په یو سر کې یا په تندي باندې لږ شان ویښته نشته دی، نو دې کې دا آپشن د ویښتو دپاره دی، یا د چا ږیره لږه ډېره کمه وي نو دا د هغې دپاره دی. مطلب دا تاسو سایز ورته سیوا کولی شئ، داسې ږیره جوړولی شي. خو دا ماشوم دی دته ږیره نه جوړو، مونږ به خپل کار وکړو. اوس به راشمه سکین به ووښمه. سکین کې دا فاونډیشن به ووښمه. فاونډیشن مې ووښلو. دې کې دا اوس راغلل ما سره د سکین کلرونه، چې اوس زما کوم زړه غواړي زه به پې هغه ولګومه. نو ما دا نمبر 1 سلیکټ کړو. دا ډېر سپین راځي، بیا به رانه څوک د نظره کړي. زه به نمبر 2 سلیکټ کړم. بس نمبر 2 کې دې ځای کې بیا خپل مطابق چې ډېر مو څوک د نظره هم نه کړي، خپل مطابق به دا رینج به ورته برابر کړي. بیا به داسې په دې ټیک باندې به کلیک کړې، اوکې شو. اوس به ورته لږې شان شونډې هم سرې کړمه.
دې کې بلا کلرونه دي، دا بعضې پکې د جنکو دپاره دي، بعضې پکې د هر قسمه خلک دي که نه په دنیا کې. دې کې ما دا نمبر 2 سلیکټ کو، لږ شان به پکې سیوا کړم. نو دا وګورئ. دې اپلیکیشن کې تاسو که نور وګورئ، دې کې کلاتس هم دا چینج کیدی شي. یاره دا خو پکې ښکلی دی. باقي پکې ډېر قسمونه دي، تاسو په خپل سور د چا کم خوښي د چا به کم خوښي. په دې کې بیک ګراونډ هم بلر کېږي، ریمو کېږي. هغه باقي ستاسو خوښه ده. بیک ګراونډ به دې ته زه ریمو کړم نو ښکلی به راشي، ځکه شاته لږ هر څه ګډوډ دي. دې ځای کې تاسو فلټر هم ایډ کولی شئ د خپل مرضۍ. یاره زما خو دا اوریجنل کې خوښ دی، اوریجنل کې صحیح دی. بل دې ځای کې تاسو ټیکسټ هم لیکلی شئ، هر څه لیکلی شئ. بیا ورکې ټیکسټ چې لیکئ نو بلا قسمونه دي پکې، هر څنګه لیکل پکې تاسو کولی شئ. چاین هم پکې کولی شئ. بیا دې خوا ټیکسټ ته دا بارډر، لیبل، شیډو دا ټول تاسو کولی شئ. دې کې یو مزیدار اپشن دا سټیکر والا دی. دې کې تاسو ټیټو هم لګولی شئ، مطلب څنګه ستاسو خوښ وي هغسې ټیټو تاسو لګولی شئ. دې کې بلا شي قسمونه دي. دې نه علاوه افیکټ هم پکې ایډ کولی شئ، مطلب د چا څنګه افیکټ خوښ وي. دې کې افیکټ تاسو په پیسو هم اخیستلی شئ، او که ایډ ګورئ نو ایډ باندې هم تاسو ته افیکټ یې درکوي. قسمه افیکټ دي پکې، تاسو کتلی شئ. دې نه علاوه دا اکسیسري کې دې کې تاسو ته پوسټر هم ملاویږي، پلیګ هم درته ملاویږي، عینکې، ګړۍ، چشمې وغیره وغیره، ټوپۍ، هر څه پکې، ټای پکې هم ملاویږي، ډېر هر څه پکې ملاویږي. اور دا سټیکر شو. نو د جیم چې کوم کسان کوي هغوی دپاره سپیشلی دا دی، مطلب د چا چیسټ نه وي برابر، په دې باندې ځان د چیسټ هم لګولی شي. چا بایسپ، ټرایسپ، مسلز، هر یو څیز په دې کې شته دی. خو هغه ځان له جدا ټاپک دی. فلحال ما تاسو ته دا ساده ایډیټینګ وښولو. دا به بره دا سیو دا نشان دی، په دې باندې به کلیک کړي نو زمونږ پکچر سیو شولو. که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک کړئ، کمنټس وکړئ اور لازمي چینل سبسکرایب کړئ. ملاویږو په نیکسټ ویډیو کې. تر دې دمه د خپل ځان خیال ساتئ. الله حافظ.